أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترمو نمونږ دا کم ورور وفات شوی دی بس د دې په دنیا کې هم دومره رزق هو او دومره چې کوم دی د دې هغه نیټه وه ځکه چې یو انسان په دې نه خفه کېږي چې پلان کې وفات شو په دې باندې جړل او غمونه او د الله پاک نه هغه شکایتونه کول ځکه چې هیڅ یو انسان د خپل وخت نه مخکې نه مري چې کله د یو انسان ټیم پوره شي او په دنیا کې رزق چې کم نه پوره شي هله وفات کېږي نو دا هم نشي کېدی چې د یو انسان د رزق پوره وي او دا دی په دنیا کې بې رزق چې کوم نه ګرځي او ټیم یې پوره وي او دا دی بې ټیمه ګرځي چې کله هغه وخت پوره شي او نیټه مقرره پوره شي رزق پوره شي نور شته نه ځکه نور نشي پاتې کېدلی او یقینا ناسوک چې وفات شوی دی دا خو یو مذهب حاله انسانو دومره نه پوهېدو دا خو به یقینا الله پاک بخلی ځکه یو انسان عقل کار نه کوي نو د دینه قلم اوچت شوی دی درې کسان د هغې باره کې راځي رفع القلم عن ثلاث د درې کسان نه قلم اوچت شوی دی په دې کې یو مجنون دی تر څو پورې چې د هغې دماغ کار نه شروع کړی خو موږ له چې کوم دی هغه نیک عمل پکار دی آخرت طرف ته توجه پکار ده او دنیا کې هغه همیشه پاتې کېدل نشته دی د دې وجه نه راځي او شاعر فرمایي الموت قدح كل الناس شاربوها والقبر باب كل الناس داخلوها دا مرګ یو پیاله ده هر انسان دی پیاله لاس کون کې ده هر انسان به دغه پیاله اسکی
والقبر باب كل الناس داخلوها او قبر دا یو دروازه ده هر انسان دغه ته داخليدونکی دی. دا خبر خو یقیني ده چې هر انسان دغه مرګ پدې راتلل او دغه مرګ په علي سکل كل نفس ذائقة الموت دغه نو معلومیږي. خو په دې بل ځای کې یو اشکال او اعتراض راتلی شي چې د شاعر ویلي دی والقبر باب كل الناس داخلوها، قبر یو دروازه د هر انسان په دې دروازه داخليږي. ځکه چې ډېر کرتی مونږ ګورو یو انسان دی هغه دریاب ډوب کو، یو انسان ازمری وخوړو او څوک هغه اور وسوځي خدمه کې ریری کی او دغه اندوان خلک چې هغه خپل مړی سوځي او ایری چې کوم داسې گزاري. نو په دغه وخت کې خدای انسان قبر ته نه وړو. دا اشکال راتلی شي ذهن ته. خو محترم علما لیکي قبر ویل کېږي مقر المیت تا، کم زید چې د انسان دا بدن لاړو د بدن اجزاء او ذری لاړې دغه د انسان لپاره قبر دی. خو کدا د مې خېټه ده، کدا د یو ازمری خېټه ده، او کدا دریاب دی، او کدا بل ځای د ځنګل دی، دغه ول قبر دی. نو لہذا بیا دغه انسان د نیک اعمال او د بد اعمال موافق په کوم د هغیلا بدل ورکول کیږي. نو القبر باب كل الناس داخلوها دا خبر بسیش. نو چې هر انسان په دغه دروازه ورتون کې دی، هر انسان دغه پیالیس کې، نو الو موخه پکېدل چې را بعض خلکو سکله او بعض نه سکله، بعض خلک په دغه دروازه ورتلې او بعض پاتې کېدل. پدې کې د غټ او د رکوټ فرق وي، پدې کې د مالدار او د غریب فرق وي، پدې کې د کمزوري او د یو قوت وال فرق وي. مونږ به ویل چار زمون ا کمزوري کس په دغه لار لاړو، زمون هغه غریب کس په دغه لار باندې لاړو، زمون هغه کشر کس په دغه لار باندې لاړو، مونږ پاتې شو، دا نور خلک پاتې شو. نه، هر انسان تلون کې دی. نو هر انسان د عمل ضرورت دی. امام غزالی رحمه الله د یو غافل انسان مثال ذکر کوي. وای دا هغه مثال داسې دی چې یو انسان دی او هغه په ځنګل کې روان دی منډه وای او شاته په دی پسې ازمره روان دی. نو دا انسان کوشش کوي چې مخکې لاړ شمه د ازمري نه ځان بچ کم پمنډه دی، چې مخکې ګوري او ځای کې لویه کنده ده، دا وایي چې زه به دې کنده کې به د دې ازمري نه پناه واخلم ځان به بچ کم. خو په هغه کنده کې یو اژدها ده، که دا انسان دې کندې ته ځان ورشي د هغه اژدها یې خوري بیا یې نه پرېږدي. دا سخت پریشان دی، شاته طرف ته ازمره، مغه طرف ته کند او اژدها. پدې کې اچانک الته یو ونه ویني، دا وایي دی ولې ته به روخه جما دغه ازمري نه هم پناه واخلم او د اژدها نه هم بچم. چې دا دی ولې ته روخیږي، د ونی په دې یخ کې دوه قسمه مګي دي، سپینی او توري. او دغه سپینه او تور مګرا لګي داونه رو خوري ختمي. دا کس په یری کې شو چې زه په ونه کې په امن کې امبرا، خو کدا سپینه او تور مګر داونه ختمه کې خو بیا براولېګم د ازمري خلیله ورزم او یا به کم دغه اژدها ورزم. پدې کې دا انسان په دیونه کې برا د شاتو د مچې او شاتو ویني،
دا په شاتو باندې شي او دا په ګبین باندې اخته شي، د هغې په خوراک باندې شي، نو د ده نه لاندې هغه اژدها ومیر شي، د ده نه هغه ازمری ومیر شي، او د ده نه هغه لاندې تورې سپینې مږې میر شي، او دا په هغه ظاهري طور باندې په مزو کې چا ګبین خوري. څه وخت پس دغه مږي دا ونه وخوري ختمې کې، دا انسان را پرېوځي، هغه ازمری بخوري او د هغې نه پسې ازمری لاندې اژدها ته ور واچي، هغې مخوري. نو امام غزالی رحم الله فرمایي وایي دا د یو غافل انسان مثال دی چې په دې انسان پسې شاته ازمری روان دی، دا مرګ دی. مرګ هر انسان ته مرګ چې کوم دی راځي و یقینا، او مخکې چې کوم کنده ده دا قبر دی، او په دې کې دا اژدها چې دا د انسان بد اعمال دي، او بیا دا ونه دا د انسان زندگی ده، او په ونه کې لاندې تورې سپینې مږې دا د انسان د زندګۍ شپې او ورځې دي، او په دې ونه کې بر چې کوم د شات او ګبین دا د دنیا د ظاهري لذتونه دي، د دنیا د ظاهري خوندونه دي. دا انسان په دنیا شي، د دنیا په دې ظاهري خوشحالو باندې شي او په دې لذتونو باندې شي، د دې نه شاته مرګ میر شي، د دې انسان نه قبر میر شي، د دې انسان نه چې کوم د خپل هغه بد اعمال هغه ته میر شي، او د دې انسان د خپل ژوندۍ ورځ شپې اسیر شي. اچانک چې کله وخت پورې مرګ راشي، بس د دنیا نه داسې بېمانه پریشان لاړ شي، خو بیا خو څه چې کوم د افسوس کار نه ورکوي، او نه چې کوم دی دې ته فرشته صبر کوي، نه په زندګۍ کې چې کوم دی وروستوالی راځي. نو مسلمان به هر ټیم چې کوم دی مرګ ته هغه متوجه وي، د هغې دپاره به تیاری کوي. زمونږ دا زندګي ډېره قیمتي ده محترمو. یو نیک انسان فرمایي وی ما د هغه وخت نه نیک اعمال شروع کړه او زما ذهن کار شروع کو چې زه یو وارې په یو بازار تېرېدم، او په دغې بازار کې یو کس واوره خرڅوي، د ګرمۍ موسم دی واوره خرڅوي، او په دغې ورځ کې چې کوم دی باران شوی دی، موسم لږ یخ دی، نو خلک دا واوره نه اخلي. نو چې واوره نه اخلي نو واوره خو ولې کېږي. په دې کې دا انسان په آخر کې आवाज کوي، اے خلکو د هغه انسان نه چې کوم دی اغستل وکړي د چا سرمایه چې ختمېږي، او د سرمایه نه مراد څه وه؟ دغه واوره خرڅول، د هغه انسان نه اغستل خرڅول وکړي، په هغه انسان رحم وکړي د چا سرمایه چې ختمېږي او ضایع کېږي. نو ما ویل چې د دې انسان سره د خپلې د دې وړي سرمایې د دې عارضي او ظاهري سرمایې دومره فکر دی، نو د انسان اصل سرمایه خو دا زندگی او ژوند دی. ځکه ستا سره یو موقع ده، بار بار څوک دنیا ته ځي او راځي نه. د دې وجې نه شهید ته قیامت کې ویلی شي چې په زړه دې سار ماندې، دغه شهید به نور هېڅ نه غواړي، دغه به دغه یو ارمان کوي چې دنیا ته واپس شوی او قتل کړی شوی، واپس شوی قتل کړی شوی، خو چونکې ده ته به چې کوم دی دغه ارمان نشي ورکولی، نه به شي پوره کېدلی، ځکه دنیا ته واپس راتل نشته، دغه یو چانس دی. نو اصل سرمایه خو زما استاد د دنیا دا زندگی ده، بس په دغې زندګۍ باندې سوچ او فکر پکار دی، په دغې زندګۍ باندې چې کوم دی نظر پکار دی. که دا زموږ نه داسې چې کوم دی په اخوا دېخوا کارونو کې چې کوم دی ضایع شي، نو د هغې نه پس بیا امر دی، بیا خو نور څه نشته دی. نو محترم آخرت طرف ته توجه فکر پکار دی. یو حدیث مبارک کی راځي، عبدالله ابن شخیر رضی الله تعالی عنہ دغه حدیث راوی دی، فرمای نبی رسول الله فرمای
خلق ابن آدم وإلى جنبه 99 منية إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. چې انسان پیدا کړی شو د دې بل طرف ته 99 مصیبتونه هم پیدا کړی شول چې دا انسان به مثال اسکیډن بګي دا انسان به مثال تور باندې اٹیک به ترازي دا به اوچت نه راولېږي دا انسان به شوټ پټوپک کولی سې یو مصیبت په بده باندې راځي ختميږي با او کچري بالفرض او تقدیر د دې ټول مصیبتونو چې کوم دي پاس شو پدې کې په دې باندې عمر نه غي ان اخطاته المنايا وقع في الهرم سلام مصیبت چې کوم دي اغا بوډاوال یې نه ختمېدل نشته دي خامخا انسان چې مخ کې زی دغه بوډاوال ته متوجي کی حتی يموت بیا دغه پس مرګ نه. نو محترم هر انسان دغه سوچ او فکر وکي چې ما سره هر ټیم دغه خطر ده هر ټیم چې کوم دغه طرف ته ځا په دغه خطر کې ورزیدل شم دغه مر په خله کې ورتلې شم ولی بیا موږ په ګناهونو باندې فخر کوو ولی کوم دې بیا موږ په معاشره کې جرأت کوو لکه څنګه چې تاسو تخکاری نن یو ځای کې قتل نن بل ځای کې قتل سبا بل ځای کې قتل ولی زمونږ دا خیال له سوچو مو د الله پاک نه پټ شو پناه بشو ورتل نشته دي دا قاتل به کم کوټ کې پټيږي په دنیا کې زموستانه پټې دي شو خو آخرت کې پټېدل نشته دي. حالانکه حدیث مبارک کې راځي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راوي دي لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بثلاث. دیو مسلمان وینا تو یول دا حلال ندی چې کله هغه د دې خبرې گواہی کوي چې الله پاک یو دی او زه د الله پاک رسول او پیغمبر یم مگر د دریو جنه بدل انسان قتل کول شي چې یو انسان راولږي بل انسان پناه حق قتل کی د دې په مقابله کې قتل دی. دیم چې یو انسان شادي شوده دی او دا غینه پس زیناو کی د دې انسان قتل چې کوم دی هغه بیا رجم دی. او دریم نمبر یو انسان مسلمان مرتد شي نعوذ بالله د اسلام نه لاړ شي دا غینه پس بدیل دریو مهلت ورکول شي که په هغه کې دا واپس اسلام ته رانغه دا به قتلول شي. د دریو نه خوا چې کوم دی بیان نشته دی مونږ په ورو خبرو باندې چې کوم نه خطر نه کو یار دا ماته پښتو ویله دا خبره ماته غیرت وکړه دا ماته زما زړه ضمیر وکړه. نو محترم شریعت مخ کې دی ګوره پښتو ورسته دا شریعت مخ کې دی مونږ په دین کې شریعت ته ګورو مونږ پښتو ته نه ګورو په شریعت کې په ځای کې قتل نشته دا ته ځکه قتل کوم ما د غیرت د پښتو ویله نو قیامت کې بستا جواب دی چې ما د غیرت ویلو ما د پښتو ویلی و دا ماته ورواج دا خبره کړی و مونږ به محترم شریعت ته ګورو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حجۃ الوداع په موقع باندې بخاری شریف کې چې کوم دی هغه حدیث مذکور دی صحابه کرام ته فرمایي دا کوم میاشتا صحابه کرام غلی شو قلنا الله ورسوله عالم مونږ ویل چې الله دا رسول خپويږي فسكتا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. نبی اسلام خاموش شو نو مونږ دا ګمان وکړو کې دې چې نبی صلوات و سلام دې میاشت بلم کې دي. نبی اسلام فرمایي الیس ذو الحجه ایدا ذو الحجه میاشت نه ده. بیا نبی اسلام فرمایي دا کم خار دی. بیا صحابه کرام فرمایي قلنا الله ورسول عالم. داغه نه پس نبی رسول الله والسلام ورته فرمایي آی چې کوم دی دا مکه نه ده. داغه نه پس دریم نمبر سوال نبی اسلام کوي دا کوم ورځ ده. بیا صحابه کرام وی قلنا الله ورسول عالم. دا رنګ نبی اسلام خاموش شو بیا نبی رسول الله والسلام ورته فرمایي آی دا یوم النحر نه ده. بیا نبی رسول الله والسلام فرمایي فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. خبردار پتاسو باندې ستاسو ویني، ستاسو مالونه، ستاسو عزتونه د یو انسان داسې حرام دي لکه دا د دې ورځې د حرمت ته وګورئ، دې ښار ته وګورئ، دې میاشت ته وګورئ. نن هغه حرمت چرته لاړو؟ او بیا نبی اسلام په آخر کې فرمایي خبردار فلا ترجعوا بعدي ذلالا، تاسو ما نه پس کم دی گمراه مو بس کېږئ. یضرب بعضکم رقاب بعض، چې بعض خلک د بعضو سټونه وي. نو محترم ولک دغه ته سوچ فکر پکار دی چې موږ په کم طرف روانو. د نبی رسول الله والسلام د دې ارشادات رسول نو آخرت طرف ته توجه پکار ده، آخرت طرف ته سوچ او فکر پکار دی. محترمو یقینا چې داسې او پیر په موږ مراتل شته دی، موږ ورتلی شو. نو دغه ورځ د فار چې کم د تیارې پکار دی او د هغې لپاره نیک اعمال چې کم دی د هغې ضرورت دی. نو الله رب عزت موږ له نیک عمل توفیق راکړي، الله رب عزت موږ د بد عمل نه وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دعا کې اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب العالمین دا څوک چې وفات شوی دی دا خو یقینا داسې موضوع بحالو، یقینا الله پاک بخلي، خو د دې درجې د الله پاک نور مچ دي کې د دې چې کم رشتہ دار دی، د دې والد صاحب دی، نور د کور خلک دی، الله رب عزت هغوی ته صبر جمیل ورکړي. الله رب عزت د دې په بدله کې دی چې کنه نورې ښه بدلي ورکړي. په آخرت کې د الله رب عزت د دې هغه درجې اوچتې کړي. رب العالمین څومره حاضرین دي، څوک راغلي دي شپې، رب العالمین ټول چې کوم دی هغه ښه بدلي ورکړي په دې باندې. د دې انسان د برکت نه زموږ چې کوم دی بخښنه وکړي، زموږ چې کوم د ګناهونو موږ ته معاف کړي. دا کم حالات دي، کم مصیبتونه را روان دي، کم چې کوم د معاشره کې بد امني ده، رب العالمین دا حالات چې کوم دی په خیر سره بدل کړي. دا کم قتلونه، کم ناروا ظلمونه کېږي، رب العالمین قاتلان ته چې کوم د هدایت وکړه، که هدایت په قسمت کې نه تباہ اور باندې کړه، داسې خلک د دنیا او د ځمکې نه چې کوم دی ورک کړه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم